ظاهره ډیر نصوص دي چې نبی علیه السلام د بزګرۍ د زمیندارۍ په کار کې ممانعت کړی ده چې په نیمه یا په دریمه ورکوي مځکه د یوه یې کري بل په دریمه یا په نیمه الفاظ مطلق راغلي دي په حدیث کې. اما د صحابه د دور نه تر ننه پورې د مزارعات سلسله د موږ په مسلمانانو کې جاری دي که نه دي جاري؟ ولې موږ د مسلک هغه علماو چې مخکیني متبحرین علماو داسې نصوص پیدا کړي دي چې د امام صاحب ظاهره مسلک خو دا ده چې مزارعات د هم فتوا په دغه د حدیث په رڼا کې چې ناجایز ده، خو دوی د هغه په مسلک عمل نه کوي، د صحابینو په قول چې هغه جایز بولي په هغه عمل کوي. فتوا په دغه ده. ولې داسې نصوص پیدا دي چې د هغو نه د جواز حکم معلومیږي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې خیبر فتح شو، د خیبر د فتح نه بعد دغه مځکه یې تقسیم کړه 18 حصې، بیا 18 حصې مشترکې د مشترکو ضروریاتو دپاره پرېښوې. دا نورې 18 حصې تقسیم کړې په مجاهدینو 100 نفرو ته یوه حصه ورکوله. یهود شړل د خیبر نه. یهود ورته پیشنهاد وکړو موږ مه شړئ، د زمیندارۍ او باغوانۍ په کار موږ ښه پوهېږو تر تاسې، موږ به ته تاسې دهقانان شو، بزګران به شو، په نیمې به یې درته کرو، نیم به دې تا وي نیم به دې تا. موږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم پرېښوه. مزارعات شو که نه؟ اوس هغه څوک چې مزارعات ناجایز بولي لکه ظاهره د امام صاحب قول چې ده، د بعضې نورو ائمهو قول چې ده، هغه جواب کوي چې دا خو خراج المقاسمت و، مزارعات نه. لیکن بیرته علما جواب کوي چې نه دا خراج المقاسمت نه ده. خراج المقاسمت دغه ته وایي چې د کفارو ځکه لاندې شي تقسیم نه کړي مجاهدین په خپل منځ کې، په ملک د کافر کې وي، خو جزیه په د خراج المقاسمت هغه جزیه داسې په مقرره کې چې مثلا د مځکې نیمه به موږ ته راکوي یا دریمه به موږ ته راکوي. د خیبر مځکه تقسیم شوه، د مجاهدینو په ملک کې داخله شوه، که مخکې تر هغه نه د کافر په ملک کې وجه دا عقد سره وکړ، هغه تقسیم شوه، د مجاهدینو ملکیت پر راغی. دغه شان مهاجرینو چې هجرت وکړو مدینې منورې زاده شرفن ته، انصارو مبارکینو د خپلو جایدادو پیشنهادونه ورته وکړه چې راشي باغ در نیمای کو، مځکه در نیمای کو. مهاجرینو انکار وکړ. بیا دوی ورته ویل ښه نو داسې وکئ، باغ د ما، مځکه د ما، کرایه ته فصل سره شریک. دی ورته ویل علی رأس العین، بس دا کار به موږ وکړو. مزارعات شو که نه شو؟ نو داسې نصوص موجود شو ځکه متأخرینو علماو د احنافو فتوا په جواز باندې ورکړه. دوم، دغه متبحر عالم کله د ضرورت په بنیاد چې یو بلوا عامه راشي او غټ مشکل وي، دغه مشکل حل په خپل مذهب کې نه کیږي، په بل مذهب کې کیږي، بیا کړی شي فتوا چې په بل مذهب باندې ورکړي. لکه د مفقود مسله، سړی ورک شو، د کفارو سره په جنګ کې ورک شو. اوس د دغه سړي ښځه ده، د دغه مجاهد دا به تر څه وخته ورته ناست دی، د ده مال دی، دا به تر څه وخته پورې د ده په ملکیت کې وي. د امام صاحب ظاهره قول خدا ده چې د ده ټول امزولې چې ختم شي تر هغه وخته پورې به ښځه ناست وي، مال به د ده په ملکیت کې وي. قرن او یا کاله یا اتیا کاله یا 100 کاله. میړه ورک شو او یا کاله نور چې ښځه کینی، بیا د واده په ځای کې پاتې کیږي، یا اتیا کاله یا 100 کاله، مال ما نه تقسیمیږي، میراث، ښځه تر هغه وخته پورې ناسته. اوس دا یوه مسله ده د امام صاحب. اسانه مذهب په دغو مذهبو کې د امام شفیع صاحب دغه داسې مشکل دي مذهبونه. اسانه کې د امام مالک صاحب قول ده چې 4 کاله. خو ګورې هغه 4 کاله هم په داسې شرط ښځې میړه ورک ده، 1 کال، 2 کاله، 3 کاله، 4 کاله، دې عریضه نه ده کړې قاضي ته، هغه عمر نه ده معتبر. دا راغله قاضي ته عریضه وکړه چې اوس ما خاوند ورک ده، زه څه وکړم؟ قاضي به حکم وکړي د حکومت دوایرو ته چې تاسې بندیخانې ښه و بد دا ټول وګورئ، د دغه سړي په نامه باندې تحقیق وکړي چې دا عمل د که ژوندی ده. 1 کال به تحقیق وشي، د 1 کال تحقیق نه بعد چې نه شو پیدا، بیا به قاضي راشي دا ښځه به راوغواړي، حکم به د موت وکړي چې بس میړه دې مړ. د دغه نه بعد به دا 4 میاشتې 11 ورځې عده تېره کړي.
د هغه نه بعد بیا د بل میړه سره نکاح کړی شي. ګورې عریضه به هم وي، تحقیق به هم وي، د هغه نه بعد به بیا دا حکم وي. اوس نو په یو وطن کې یو یا دوه یا پنځه مجاهدین ورک شو، یو عالم د امام مالک صاحب په مذهب فتوا نشي ورکولی. خو که عموم د بلوار هغه جنګ عام و او په سلونو خلک داسې شوه چې ورک شوه، درک نشته. اوس ښځې پاتې دي، ناستې دي، مالونه یې پاتې دي، اوس به څه کېږي؟ نو متبحر عالم د هر چا کار نه چې لکه د استحضار لري. دغه علما بیا د امام مالک صاحب په مسلک باندې فتوا ورکوی شي. نو فتوا به داسې چې هغه ښځې به عریضه کوي یا بې ورثان قریبان عریضه کوي، حکومت ته هغه به بیا تحقیق کوي، ټول بندیخانې او شیان به کتل کېږي. د هغه نه بعد چې معلومات ختم شو بیا به نو فتوا د مرګ وکړي، بیا به عیده تېره کړي. د هغه نه بعد د بل څه دا اوس د طالبانو په دا نویو فتوحاتو کې یو ممرکات کې ما واورېده، دا د عبدالرزاق په نامه باندې و قومندان د کندهار. د دغه په کور کې داسې بندیان نه شو پیدا چې قریبانو یې فاتحې اخیستې وې. او و ژوندي که نه و ژوندي، خو ظاهره ورک شو، خو لیکن واخو په واقع کې ژوندي. نو ځکه تحقیق ته ضرورت ده. د یو نکاح بل منکوحې سره بل څوک چې نکاح کوي دا خو ښکامه خبره نه ده. بهر تقدیر دوم د متبحرینو علماو تقلید ده. دریم د مجتهدینو په المذهب، یو مجتهد مطلق یو مجتهد په المذهب. مجتهد مطلق یغته ویل کېږي چې په وضع د قوانینو د قواعدو قدرت لري، او مجتهد په المذهب یغته ویل کېږي قاعده خو نشي جوړولای، خو د قاعدو نه بیا مسائل معلوموي شي، د قاعدو نه بیا معلوموي شي، خپل قاعده نشي یې. امام ابي صف ده، امام محمد ده، امام زوفر ده او حسن ابن زیاد ده، د امام صاحب شاګردان دي، اصول امام صاحب وضع کړی دي. خو په بعض مسایلو کې موږ وینو چې د دې فتوا د امام صاحب نه خلاف شته که نشته. مجتهد دی خو په مذهب کې دی نه مجتهد مطلق نه، په اصولو کې مخالفت نشي کړی، خو په جزئیاتو کې کله د ده نظر کله د ده نظر د امام صاحب تر نظر نه دته حق ولیدی شي، په خپل مذهب باندې بیا د هغه په خلاف باندې فتوا ورکړي. حتی کله د امام صاحب رجوع بیرته ثابته ده، دی ته که نه ده ثابته. یو مجتهد مطلق ده، د ده تقلید مجتهد هم ده او مقلد هم ده. دا به څنګه راځي؟ دا وایي هغه صورت کې چې کوم مجتهد مطلق ده، لکه اوس مثلا امام صاحب یو حکم پیښ شو، د دغه حکم دپاره نص نشته او د اجتهاد هم نه ده کړی. اوس په دغه مسله کې به بیا دی څه کوي چې نه اجتهاد شته پکې نه نص شته پکې، نو دی به بیا د مخکې مشرانو اقوال ګوري چې په اکثر مسایلو کې دی د ابراهیم نخعي په قول فتوا ورکړي. نو په داسې مسایلو کې چې دته خپل هم اجتهاد نشته او نص هم نشته، خو د ده نه مخکې علماو یو قول پکې کړی، نو دی په دغه کې مقلد شو د هغه د ابراهیم نخعي په قول باندې. دغسې امام شافعي صاحب دی، یو چا د امام مالک صاحب دی، یو چا ائمه او مثالونه هلته په کتاب کې درته ذکر دي. نو بیا هلته د هغو په داسې مسایلو کې به دی هم تقلید کوي. پس له دې نه چې د تقلید طبقات مو وپېژنده او تقلید حکم د شخصي مو وپېژنده، تقلید اقسام مطلق و مقید او دا مو وپېژنده، د تقلید ثبوت د آیات او د حدیث نه دا مو وپېژنده پرونی سبقو کې. نو اوس آخري خبره دا پکې کوو، معاندین هغه څوک چې تقلید نه مني، څه اعتراضات کوي، د خلکو د خطا کولو دپاره څه دلایل بیانوي، اوس د هغو نه لنډ لنډ جواب وکړو. یو دی وایي چې تقلید باطل ده، شرک ده. ولې؟ آیات مبارکه ده وإذا قيل لهم اتبعوا تعالوا إلى ما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. دا د چا په باب کې ده؟ مشرکینو په باب کې. چې مشرک ته وایي چې راشي د خدای پاک کلام ته، دی وایي نه،
ګورې العیاذ بالله نه د خدای پاک آیات نه منم ما پلارو نیکه چې څه کړه زه هغه دوی اوس هغه د مشرکینو آیات په مقلدینو باندې چې مقلد ته ووایي چې راشه آیات او حدیث ته دی وایي چې نه زه د امام صاحب په قول باندې عمل کوم اوس موږ که اوله ورځ د تقلید معنا په یاد وي موږ چې د امام صاحب قول ته رجوع کوو د آیات په مقابل کې که د آیات په تشریح کې موږ خو د آیات په تشریح کې رجوع ورته کوو چې د الله په معنا باندې موږ نه پیږو د آیات ترجمه راته کړې د آیات خلاف یې فتوا ورکړې که د آیات ترجمه یې راته کړې موږ خو د ده په ترجمه باندې اعتماد کوو او یغو خو به ویل نه آیات نه منو د آیات مقابل کې یو حکم کوو دوم که یغه آیات مخته تلاړ شو رب کریم د خپل پلارو اتباع د دی چې رد کړې ده څه ویلي دي اولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون د جاهلو تقلید کوي عقل نه لري پلیار نه دی برابر د یغو تقلید کوي موږ ترځان د عالم تقلید کوو که ترځان د جاهل موږ مخکې ثابته کړه چې تر موږ نه سلف صالحین علمیت زیات و تقوا زیات و دیانت زیات و حافظې مضبوطې وي او د امام صاحب مناقب و حالات مو څو ورځې وویلې خدای وجمه کېږي په دغه سبق لګیا موږ خو د داسې عالم تقلید کوو چې د هغه مو هر اړخ سنجولی تقوا یې تر موږ زیاته ده حفظ یې تر موږ زیاته علم یې تر موږ زیاته عمل یې تر موږ زیاته په هر لحاظ تر موږ پوخ دی د داسې عالم تقلید کوو د جاهل خو نه کوو آیات کې خدای ویلي دی داسې پلرو تقلید کوي چې عقل نه لري کله دی دا وایي چې تقلید باطل ده ولې آیات مبارکه چې موږ به نه نیسو ان لا تتخذ بعضنا ان لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله بعضې به په خلاف د بعضو انسانان به خدایان بغیر د الله نه نه نیسو چې د الله نه خلاف په بل باندې حکم باندې عمل کوي خدا خو د خدای په مقابل کې بل شارع وول خدغه خدای شوه لکه عدي بن حاتم چې راغی حضرت پیغمبر علیه السلام ته چې ایمان راوړ چې خدای پاک خو دې موږ په باب کې داسې ویلي دي چې د نصارا او داسې عقیده موږ خو داسې نه کړو انسان خو ما په خدایي نه ونیولی نبي علیه السلام ورته ویلي ولې د تاسې پلارو به چې درته ویله چې میتته حلاله ده الله ویلي حرامه ده دوی ویلې حلاله ده تاسې حلاله بلله که نه هو چې تاسې پلارو کې مشرانو هغه خبیثانو محرفینو کې دا یې درته ویلې چې صایبه حرامه ده وسیله حرامه ده حام حرام ده الله ویلي و حلال ده تاسې هغه حرام بلل که نه هو وایي خو دغه شرک ده موږ جواب کوو خو دغه د دلته خو په خپله تشریح کې معلوم شو دوی د شارع په خلاف حکم ورکوو که د شارع د قول تشریح کړه خو په خلاف حکم ورکوو شارع وایي میتته حرامه ده دوی ورته ویلې حلاله ده دلیل به دا ورته ویلې خپل قیاس یې کوو چې په خپل لاس یې حلاله کې هغه خورې چې الله تعالی یې درته مړه کړي هغه ویل نه خورې ګوره نص په مقابل کې اجتهاد کوو د هغو اتباع ته شرک ویل کېږي دریم دی کله وایي تقلید ته څه ضرورت ده خو قرآن خدای پاک را لېږلی او اسانه ده ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر چې اسانه ده هر څوک معنا تر معلوموی شي حکم تر معلوموی شي نو بیا مجتهد ته څه ضرورت ده چې موږ د مجتهد قول تقلید کوو نو موږ جواب کوو الله تعالی چې ویلی دی چې ولقد یسرنا القرآن بیا قید چې ده لذکر که للحکم خو د نصیحت لپاره اسانه کړی د عبرت لپاره د فتوا لپاره خو نه ده اسانه کړی هلته خو فاسألوا اهل ذکر راته ویلي دي د عبرت لپاره نصیحت لپاره اسانه ده موږ چې د امم سابقه و قصې واورو د قرآن عظیم شان نه چا چې مخالفت کړی د خپل نبی نه په هغه وخت کې خدای پاک عذاب پر راوستلی که نه چا چې منلی د خپل نبی دغه سخت عذاب نه خدای پاک هغه بچ کړي دي که نه اوبو تر غرو نه پورته شوې مخالفین ټول کې ډوب شوه خدای پاک هغه د نوح علیه السلام اتباع بچ کړه که یې نه کړه بچ دغسې د لوط علیه السلام د قوم سلسله د شعیب علیه السلام د قوم د صالح علیه السلام د قوم چې ټول راواخلو اوس د هغه نصیحت عبرت ذاتي اسانه ده هر انسان ذاتي باید په دغه باندې پوه شي په اسانه طریقه چې زه چې د خپل نبي مخالفت وکم نو د عذاب مستحق ګرځم بیا به په ما هم داسې عذاب راځي لکه په مخکینی امتو نو ولې مخالفت کوم
او چې موافقت وکم الله به مې د عذاب د دنیا نه بچ کړي د آخرت نه لکه مخکینی امتونه چې بچ شوي دي د نصیحت لپاره د عبرت لپاره الله اسانه کړی د فتوا ورکولو لپاره خو نه ده اسانه کړی هر څوک په قرآن باندې نه پیږي